چې الله دې نه ذلیله کوي که نه انسان څه شی دی چې تا به ذلیله کړي. زه صرف یو خبره کول غواړم تاسو ته په دې سایټ کې چې کوم دا پکچر ښکاري مجیب زلمی دا د پښتو یو بهترین شاعر دی زمونږ پښتو یې جمع دی کړې ده. زه په هر چا باندې ویډیو نه کوم خو چې کله ما د ده دا ویډیو وکتله اوس هم ما ته ډېرو کسانو هم راسینډ کړله وایي قاري صاحب دا ستاسو د پښتو شاعر دی. زه به صرف دې باندې یو خبر وکړم چې زمونږ پښتانه الله دې ښاد او آباد ساتي او الله دې ټول عمر یو ځای ساتي. خو زمونږ په پښتنو کې صرف یو چل دی او هغه ډېر زیات خطرناک دی چې کله د یو بل د مسلمان رور د یو پښتون داسې قسمه څه غلطه ویډیو راشي نو بس هغه به فیسبوک ته هم ورکړي، ټیک ټاک ته به هم ورکړي، یوټیوب ته به هم ورکړي او د هغه بېعزتي به په هغې کې وشي. خو زه صرف یو خبره کول غواړم، ګوره چې کله انسان په بل انسان باندې یو پرده راواچي الله جل شانهو به پې اویا پردې راواچوي. نو زه منت کوم که چېرته داسې ویډیو د هر چا راشي، یوازې مجیب زلمی نه بلکې چې د هر چا ویډیو راشي، زه منت کوم، زه سوال کوم دغه خلکو ته چې د هغوی عزتونه مه تار کوئ. ګوره عزت الله ورکوي، ذلت الله ورکوي. نو زه درخواست کوم، یو عاجزانه درخواست کوم، خفه کېږئ مه، په خلکو باندې پردې راچوئ. د چا داسې د بېعزتۍ ویډیو یا خلکو پسې ایډیټینګ کول د دې نه خپل ځان نامنې کړي. ګوره چې کله تا په یو انسان باندې پرده وانه چوله که نه الله جل شانهو به په تاسو د سر نه پرده نه اچوي. الله به همداسې ذلیل او رسوا کړي چې د چا سره به د مخ د سترګو د لګولو هغه ځای به هم تاسو سره پاتې نه شي. زه منت کوم چې دغه خلک څوک چې ایډیټینګ کوي، دغه خلک څوک چې د چا بېعزتي کوي، نه ده پکار چې انسان د چا بېعزتي وکړي ځکه چې په هغه سخته روز کې به د الله بیا ذلیل او رسوا کړي.